نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمورنا طول پجمع درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت په باب کې بیان شروع کړو ان شاء الله تعالی که الله مونږ له ژوند او توفیق را نصیب کو نو دا 118 جمعه به ان شاء الله مونږه د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه د سیرت په باب کې بیان کو تقریبا د سال هجری نه هم ما تاسو ته اکثر د هغه واقعات پیش کړل چې په سال نه هم په هجری کې نبی صلی الله علیه وسلم کوم زندگی عمل اختیار کړو او کم غټ غټ واقعات او اهم واقعه په کې تبوک وا غزوه تبوک جهاد تبوک پکې اهم واقعه وا او به مې د صحابه مبارک بیان کړو چې هغه اهم صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم سره خپل اظهار محبت د سال نه هم په هجری سال نه هم د هجری د نبی صلی الله علیه وسلم په دغه زمانه کې الله رب العزت په مسلمانانو باندې حج فرض په نهمه هجری کې په مسلمانانو باندې الله حج فرض حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بني الاسلام على 5 الا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا پسالنا هم په هجری باندې په مسلمانانو حج فرض د بنیاد اهم چا چې کلمه ویلا نو دا غي د پاره سلور اهم رکن دي چې د دې دا بنده بد دې پابندي کوي کله چې د منځ خبره راشي د منځ وخت راشي د منځ په وخت باندې ادا کوي دا رکن دی د اسلام کله چې دا وخت د زکات مسله را په خشي دا بده ادا کوي دا رکن د اسلام دی کله چې وخت د صوم د روزه راشي دا رکن د اسلام دی دا روزه بده ادا کوي دا په مسلمان په بنده فرض ده
او کله چې د انسان سره طاقت دومره راشي هر لحاظ سره بدني لحاظ سره معنی لحاظ سره د دې دومره طاقت راشي چې د وس لري طاقت لري د بیت الله د حج موسم راشي په د باندې دا اهم رکن د اسلام دی دی بدا ادا کوي کچری دی ادا نکی ورځ په قیامت په الله ته مجرمي الله رب العزت موږ ټول مسلمانانو لا د دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او بالخصوص ټول مسلمانانو ته دی الله د دغه مقام د حج د بیت الله شریف زیارت د نبی صلی الله علیه وسلم د مدینه زیارت او د هغه د روضه زیارت او د هغه د مقامات زیارت دا ټول موږ تاسو ته الله را نصیب کړي نهم هجری کی سال نهم په هجری باندې په مسلمانانو حج فرش نبی صلی الله علیه وسلم په نهم هجری کی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا امیر و د صحابه دا امیر د صحابه وی جوړ کو د په قیادت کې حج د پاره مسلمانان اولېګل چې تاسو لاړ شئ او حج ادا کړئ خو نبی صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته دام وی چې مسلمانانو ته اعلان وکا هر وخت کې بدا اعلان ته جاری ساتي چې آئنده کال بعد نبی صلی الله علیه وسلم په خپل حج لراځي په خپل به حج لراځي که څوک غواړي چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو ځای حج ادا کی نو ان شاء الله دا اعلان به وسره په هر مقام کې جاری ساتي ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته د حج هغه اهم رکنیت چې څومره وو هغه ورته وښودل او ابو بکر رضی الله تعالی عنه حج لولې دا د تنه بیانوم نور وړاندې وضاحت اصل مسئله ترازو دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم مقصد داو چې ان شاء الله که آینده کال په لسمه هجری باندې زخپل باندې حج کوم ما سره صحابه ملګری ټول ملګری شي نو دیو ته به د حج احکامات زده کم زما په قیادت کې به حج وشي کم ارکان دي دا به د مانه مسلمانان خیزده کې صحابه به رانه خیزده کې نو آینده ټول آینده خلکو ته چې کم دی بیا به دا دعوت وچلیږي دا سلسله به جاری شي د نبی صلی الله علیه وسلم مقصد داو وس چې کم موتا تا دا کم ارکان په حج کې ادا کو او دا کم عمل موتا کو دا هغه صحابه او موتا ته په دعوت تبلیغ په سلسله سره را رسولې دي کونا په کونا په دنیا کې کونا په کونا ټول مسلمانانو ته رسیدلې دي الحمدلله کتابونه تی وسدک او د نبی صلی الله علیه وسلم یو خبره پاتې شوی نه ده ټول مسلمانانو ته رسولي ورځ د قیامت پورې چې څومره مسلمانان راځي دا پیغامات په ورسیږي چې آخر الزمان خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم په دې طریقې حج کړو دا مونږ تاسو چې کم حج ادا کو کم عمره ادا کو دا هغه طریقې دي نو نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې سال الاحسم په هجری باندې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې حج تیاری وکړ خو ذهن کې یو خبره یاد وساتئ تاسو ته ما څلور کاله وړاندې د دې حج د ابراهیم علیه السلام په واقعې سره د ابراهیم علیه السلام د قربانۍ په واقعې سره تاسو ته ما دا بیان کړی و
د یو اهم مقصد مې درته بیان کړی د صفا مقصد څه د مروه مقصد څه دی صفا کې کم کردار شوی مروه کې کم کردار شوی ذوالحلیفه کې کم کردار شوی صفا مروه ترمنځ چې دا کمې منډې والی کېږي دا په کم کردار سره ما ورته ادا کو دا ټول سلسله تاسو ته ما بیانه کړې وه خو یو څو خبرې پکې پاتې وي انشاءالله هغه به اوس بیانو یو نبی صلی الله علیه وسلم په سال لهم په هجري باندې په خپله د حج تیاری وکړو چې د حج تیاری وکړو ګڼ صحابه دعوت یې وچلېدې چې نبی صلی الله علیه وسلم به په سال لهم په هجري باندې خپله د حج تیاری کوي او نبی صلی الله علیه وسلم په قیادت کې به دا حج کیږي پس 25 ذوالقعده 15 ذوالقعده په ورځ د هفتې باندې نبی صلی الله علیه وسلم د مدینې نه بار شو 15 ذوالقعده د هفتې په ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم دې ته حجۃ الوداع وی حجۃ الوداع اخرنی حج د نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم په خپل زمانه کې یو حج کړی ګوره حج فرض چې کم دی ځکه په سالنه هم په هجري باندې حج فرض شوی دی ذهن کې دا څو خبرې یاد ساتئ او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لګلې په سالنه هم په هجري باندې چې لاړ شه مسلمانانو ته دا پیغام ورکا چې په لسمه هجري به نبی صلی الله علیه وسلم په خپل حج لراځي او د هغې په قیادت کې به حج کیږي نور نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په مکه کې زندگی فعلله اکه نبی صلی الله علیه وسلم حجونه کړي دي خو حج فرض نو حج فرضي حج نبی صلی الله علیه وسلم یو کړي اکه به ډېرې خبرې دي ان شاء الله تاسو ته به ویم ځکه هغه په خطبه حجۃ الوداع کې دا نبی صلی الله علیه وسلم ټول بیانات نبی صلی الله علیه وسلم په 25 ذوالقعده په ورځ د هفتې باندې د مدینې نه بار شو ذوالحلیفې ته ورسېدو د مازدیګر لمونځ ته د مدینې والو د پاره د حج مقامات هغې نه خلک هلته کې احرام تړي خاص ځګونه دي د هر چا د پاره خپل ځګونه دي شام والو د پاره خپل مقام دی د دغه دی نه به ته احرام تړي مدینې د پاره خپل مقام دی ذوالحلیفه د مدینې والو د پاره مقام دی ځکه دغه لارې ده که چېرې ته د بل ځای نه تړې هغه هم څه خبره نه ده چې د کم ځای نه یې تړې د کم مقام نه یې تړې تاسو ته مخکې ما د حضرت بیبي هاجرې د ابراهیم علیه السلام د کورواله خوب بیان کړی و په هغه خوب کې هغه سجدې چې کله ولګوله الله ته په ځمکه باندې شکرانه سجده وه پاکاڼې باندې ولګوله نو په دې کې دله پرکاري راله یو رڼا یې وګته بیا د هر څه ځان څه سنبالي خوستې تاسو ته ما ویلي نو بیا دا وی چې زما خاوند راشي ابراهیم علیه السلام دا ټول کردار به ورته بیانوم دا وشو دا وشو ځکه څوک خو آباد نه و ابراهیم علیه السلام چې کله رالو ته ورته دا ټول هر څه بیان کړل داسې رڼا مې وګته وایي مکې ته به په خاصه جامه کې او د خاص ځای نه راځي او دا رڼا تلو تلو په هغه مقاماتو باندې ګیر چاپېره پرېوته نو د هر چا دپاره خپل مقامات دي د مدینې والو دپاره ذوالحلیفه مقام دی چې دغه دی نه به دی احرام تړي حضرت جابر رضی الله تعالی عنه احادیث مبارکه د بخاری کې ذکر دی
حضرت جابر رضی الله تعالی عنه وی نبی وی دا چې کله مونږ چې کله په ذوالحلیفه کې په ذوالحلیفه کې نبی صلی الله علیه وسلم سره و چې خی طرف ته به دې وکتل صرف د انسانانو سرونه به د تخکاره کېدل مسلمانان را جمع شي او صحابه را جمع شي ګس طرف ته به دې وکتل د مسلمانانو سرونه به ښکاره کېدل شاته به دې وکتل مخکې و یو د انسانانو یو سیلاب د نبی صلی الله علیه وسلم په قیادت کې ګڼ صحابه حج دپاره تیاری و حضرت جابر رضی الله تعالی عنه وی دا ډېر ناشنا حج نو خود به ناشنا و ځکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم په قیادت کې وی د انسانانو یو سیلاب بعضی بمعای اختلاف بعضی محدثین حضرات وی چې دا صحابه تقریبا 90,000 بعض محدثین حضرات وی 1 لاکھ بعضی وی 1,24,000 خو کم و بیش کله محدثین دا لیکي دا الفاظ وسره لیکي 1,24,000 صحابه کم و بیش معلومات الله ته دي دا د نبی صلی الله علیه وسلم په قیادت کې دا حج نبی صلی الله علیه وسلم سره د ذوالحلیفې مقام نه دا احرام وتړلو ها خو ګوریات ساتئ دا احرام به د مخکې نه تړلی کېدو انشاءالله که خدای پاک چېرته موږ له ژوند راکو دی به تر زه د دې وضاحت کوم چې د مشرکینو په زمانه کې به احرام څنګه و هغوی به څه کپړې اچولې انشاءالله که خیر موږ له بیا چېرته ژوند راکو دا بیان به بیا تاسو ته کوم د نبی صلی الله علیه وسلم خاص احرام دو جام احرام یې وتړل یو احرام سراویل لنګ ازار په عربۍ کې ورته ازار وایي او بل د قمیص دپاره صادر ردا نبی صلی الله علیه وسلم به اکثر جامه سپینه خوښوله وس که ستاسو سوچ دا ډېر علما اکثر د بزرګان اولیاء علما دا سپینې سپینې جامې چي دا سنت عمل هم دی سپین لباس اچول ها که چېرې ته بل څه لباس واچې پروا نشته خو اکثر بزرګان علما سپین لباس اچي او دا سپین لباس دا د بزرګۍ هغه لباس هم دی نبی صلی الله علیه وسلم به سپین لباس خوښوو نبی صلی الله علیه وسلم د احرام سپین لباس اختیار کړ د ذوالحلیفې نه احرام وتړلو په شپږیشتمه د ذوالقعدې د ورځې د اتوار ورځ راځي ځکه چې د مکې نه وتې او د هفتې د مدینې نه وتې نو د هفتې په ورځ وتې او د ذوالحلیفې نه چې بیا وځي نو دا شپږیشتمه ذوالقعده راځي او ورځ د اتوار وه ماسپښین لمونځ یې په ذوالحلیفه کې ادا کړو احرام یې چې کله وتړلو نو د هغې نه پسې الفاظ دا ووې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک دا د نبی صلی الله علیه وسلم الفاظ مبارکه دي د مقصد او مفهوم دا دی لبیک حاضر یم یا الله تا ته اللهم لبیک یا الله دا تاکید شو یا الله تا ته حاضر یم
لا شریک لک لبیک، یا الله تعالی لپاره شریک نشته په دنیا کې. ځکه هغه زمانه د کفر تیره شوې وه، شرک تیر شوی و، خلکو د بوتانو سجدې لګولې وې، عبادتونه یې د غیر کړي وو. نو د خلکو د زړونه هغه د عمل ایستو، هغه د غیر لرې کوو. غټه واقعه ده موسی علیه السلام چې هغه ادسخې هغه واقعه راله په اوله سپاره کې بیان عجل. نو الله رب العزت ورته څه وی دې کې د الله خپل د بندگانو دپاره حکمت وی دا سخې حلال کوي. امړه چې شی غټه واقعه ده. نو دې کې د الله مقصد دا چې د دې خلکو د دې زلولو نه د دې سخې د عبادت هغه محبت لري شي. ځکه عبادت په صرف مغز الله دپاره کوي. چې ستا په یو عمل سره د عبادت سوچي، د نیکۍ سوچ دی، هغه به محض خالص د الله دپاره کې د بنده سوچ او پکې نه راولي. که چېرې یو نن یو حاجي د عمل وکړو چې یاره زه د حج دې لپاره کوم چې خلک راته حاجي صاحب ووایي، یا راته خلک دا ووایي، یا په طور یو زیارت د حج کوي چې راشه هلته به سیلونه م وکې، دا مکمل ممنوع دی. خالص چې ستا مقصد د الله نو خالص محض الله دپاره به عبادت کې نیکۍ سوچ دی کې. اجرونه هغه به موږ له الله په آخرت کې راکړي. خو یاد ساتئ دا وظیفه زده کوئ، دا ډېره اهم وظیفه ده. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. دا الفاظ زده کوئ او دا خپل یو معمول جوړ کوئ، په هر ځای کې کوئ. الله به تاسو له د حج توفیق درکوي. ښه په دې باندې ګورئ تجربیات شوي دي، دا بعضې خبرې د تجربیاتو نه ثابتې دي. په دې تجربیات شوي دي، دا زده کوئ، په دې کتابونو کې میلاویږي. دا په خپل معمول کې جوړ کړئ. او د نبی صلی الله علیه وسلم د هغه معمول زندګیم دا و دا الفاظ د حج په مقام کې کول. که چېرې د حج په مقام کې بیت الله شریف کې ته درود شریف هم ووایې، نور وظیفات هم وکړې، هغه هم کولی شي. خو سنت عمل دا عمل دی، دا وظیفه ده، دا به کوې. ځکه چې ستا د انسان د زړه نه هغه نورې خبرې وځي. نو لا شریک لک لبیک، یا الله وایي تا دپاره شریک نشته، یا رب وایي تا دپاره شریک نشته، ته یو واحد ذات یې. او واقع چې د الله دپاره شریک د عبادت څوک هم نشته. لایق د معبود والی صرف یو رب دی. مونږ چې په کلمه کې وایو لا اله الا الله، د دې لا اله الا الله مقصد خالص دا دی، نشته دی لایق د معبود والی الا الله مګر همدغه یو الله دی. په دنیا کې چې څومره مخلوقات دي د رب، کاڼي بوټي څومره مخلوق دي، سالرونکي او غیر سالرونکي، دا صرف د الله تسبیحات بیانوي. زما او ستا په دې بدن چې دا کم یاخته ولاړ لي، ما او تا ته معلومات نه کي، دا هم د الله تسبیحات بیانوي. تاسو به د علماو نه اورېدلي فرشتو الله رب العزت چې کله انسان جوړو آدم علیه السلام، فرشتو سره مشوره کوله. وی فرشتو یو مشوره کو، یو خپل یو بنده جوړو. نو الله رب العزت فرشته د الله مخلوق ته دې ته څه ضرورت و چې الله خدای انسانیت
انسانانو ته د زندګۍ د تیرولو د طریقې د تیرولو زندګي ورته ښیي چې ګورې تاسو به مشوره کوئ. فرشتو ورته وویل یا الله مونږ ستا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا الله مونږ ستا تسبیحاتو دپاره کافي، یا الله مونږ هر وخت کې تا تسبیحات کو. تاسو به اورېدلي اکثر د دې مبلغینو حضراتو نه چې بعضې فرشتې دا دي چې ان ټیم الله ته په سجدې پرتې دي، او بعضې په رکوعانو کې پرتې دي، بعضې په یو تسبیحاتو په بلو تسبیحاتو په بلو تسبیحاتو. او دا په احادیثو کې موجود خبرې دي. ویا الله او فرشتې نوراني مخلوق دی دا الله، ویا الله مونږ خو کافي یو. الله وایي تاسو نه پوهېږئ، د ما فرشتو زه پوهېږم. ان اعلم ما لا تعلمون، زه چې کوم عمل کوم تاسو پې نه پوهېږئ. په دنیا کې چې څومره مخلوقات د الله دي هغه د الله تسبیحات کوي. په دې کې غوره تسبیحات د چا دي؟ غوره تسبیحات په درجو سره اعلی تسبیحات دا د بندگانو د الله دي. د مؤمن بنده د نبی صلی الله علیه وسلم د امتی نبی صلی الله علیه وسلم دا الفاظ وی ان الحمد والنعمت لك والملک، وی یا الله ټول حمدونه تعلق دا حمد او د ثنا، تعریف د حمد او د ثنا، نعمتونه دا هر څه باچاهانې دا هر څه ستا دپاره دي. ولې؟ ځکه چې الله رب العزت دا مخلوقات پیدا کړي دي، یو لایق د تعریف والی دی. دویمه خبره الله رب العزت حی لا یموت دی، هغه دپاره مرګ نشته، ډېر لایق د باچاهۍ الله دی. دنیا د الله ده، آخرت د الله دی، ټول هر څه د الله دی. کل من علیها فان، الله وی دا ټول هر څه به فاني. ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، یو ستاسو رب به بقی. یقین تاسو په الله وکئ. زه بعضې وخت کې په خپل د دننه جسم کې سوچ کوم، نه الله وسپنه پیدا کړې ده، حالانکې داسې جسم دی که نه چې د وسپنې د ټینګې نه دی. ګورئ رب کې دننه داسې مشرندیانې جوړې کړې دي چې د عقل تصور د دې نشي کولی، سوچ تصور عقل د دې نشي کولی چې دننه دا کومه مشرندې رب جوړه کړې ده. او بې معامله پټه جوړه کړې ده، ښکاره هم نه ده جوړه کړې. قسم په خدای چې دا ټول مخلوقات د رب را جمع شي، دا ټول مخلوقات د یو د وینې ساس کې نشي جوړولی. او کله چې دا انسان ایکسپایر کیږي، دا ډاکټران ورته ایکسپایري وایي، نو کله چې دا انسان د دې دنیا نه الله ته چې دا روح علي، دغه وخت کې دا ټول د دنیا ډاکټران ناجمع شي چې ځان ته څه وایي، دا روح نشي سارولی. په دې دنیا کې غټ غټ ډاکټران تیر شوي دي، الله ته روحونه اغستې دي. د دغه رب سره به ملاقات له ورځو. قسم په خدای چې د دې خپل بدن دا دن نه ده، یو شی. دا کمې خبرې چې تاسو ته کوم ما د اکفي به مې ویلی دی او لږه ډاکټري مې ویلې ده او بیا مې ریسرچ سره دا دننه ګټلي دي.
عقل تصور نشي کولای، تصور چې دا انسان یې دننه سوچ وکړي دا چا کړي دي؟ دا رب کړي دي. نبی صلی الله علیه وسلم سے فرمائے ان الحمد والنعمت لك والملک لا شریک لك. زما ورونو د حج په مقام کې هم دا سنت عمل لري چې دا وظیفه ډیره وشي. دې ته په عربی کې تلبیه وایي. او که ستاسو دا زده کوئ زباني، دا مې ته یقینا دا خبره وکړه چې دا د تجربیاتو نه ثابتې خبرې دي چې کم سړی دا په معمول سره وایي د ورځې لږه وایي خو وایي په ده به چېرته فقر او فاقه نه راځي، کمزوری ځکه چې مالداره سړی حج کې غریبانان حج نشي کولی چې وس او طاقت یې. خو ذهن کې یوه خبره یاده ساتئ چې ګوره حج د قسمت خبرې دي او الله رب العزت چې کم خپل بنده خوښ شي الله یې ځان ته حج ته مقام ته بلي، بیت الله ته بلي. داسې غریبانان ما ډېر ګټلي دي والله چې د روټۍ بندوبست هم نه کېږي ګورئ. او قسم په خدای چې حجونه یې کړي دي، عمرې یې کړي دي، عمرې هم د دې پاکستان او د دې ګلبخانې نه تللي دي. د الله نه ډېر غواړئ وی یا الله دا اهم رکن د اسلام دی، وی یا الله دا رکن موږ ټول مسلمانانو ته رانصیب کړي. او ډېر یو بهترین رکن دی، خوندور رکن دی په اعمالو سره. نو د دې عمل دپاره دا د تجربیاتو نه ثابته خبره ده چې دا تلبیه ډېره کوئ، زندگی به هم بدلئ او الله به د حج توفیق درکوي. نو انشاءالله که خیر زندگی وه تاسو ته به نوره واقعه انشاءالله آینده جمعه هم دې کې به اهم خبرې دي، ټول وضاحت هم درته نه کومه. اهم خبره به دې کې تاسو ته د حجة الوداع خطبه ده او په دې خطبه کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم اهم پیغامات جاری کړي دي مؤمنانو ته، مسلمانانو ته. اخرنۍ خطبه ده د حج، اهم موضوع زما پکې مقصد هغه دی. نو انشاءالله الله رب العزت دې ما او تاسو ټولو مسلمانانو له د حج د اعمالو توفیق را نصیب کړي او موږ ټولو مسلمانانو باندې د الله د بیت الله شریف او د نبی صلی الله علیه وسلم د زیارت مبارکه شریف او د هغې د احکاماتو او د هغه مقاماتو د الله موږ ته زیارت را نصیب کړي موږ ټولو مسلمانانو را، او زموږ د اعمال الله خالص د الله د رضا لپاره وګرځولی کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.